دا ساوث افریقې د ځنګل هغه خطرناک سړي خواره خلک دي چې دی زما او ستا غوندې عام انسان وویني دی رانیسي او د هغه غوښې خوري، خو بیا هم زموږ د تبلیغي جومات څه ملګري ورغلي دي او دی زندګي بدله کړې ده. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. تاسو له دې سړي له دا ویډیو ښکاري دا د ساوث افریقې د ځنګل ویډیو ده دې کې تاسو له چې دی ویډیو کې تاسو لخکاري خطرناک خلک دي، د شکلونه پته لګي چې دا ډېر خطرناک خلک دي، مطلب سړي خواره خلک دي چې دی زما او ستا غوندې عام انسان لیدلی هم نه وي. چې کله دی ځنګل کې زما او ستا غوندې عام انسان وویني، نارمل انسان وویني، نو دی رانیسي او هغه خوري، او زما او ستا غوندې نارمل انسان چې دا خلک وویني نو ته هم ویریږي. خو بیا هم زموږ د تبلیغي جومات څه تبلیغي روریان ورغلي دي او دی زندګي یې بدله کړې ده. دی یې په دې خبره کنوینس کړي، دی یې په دې خبره اماده کړي دي چې دا دی کوم ژوند کوي. ورته ویلي چې دا تاسو کوم ژوند کوئ نو دا بې مقصده ژوند دی. تاسو د ویډیو کې وکتل چې دی سره د لاسونو کې څه بوتان هونټې هم هغه بوتان چې زموږ د تبلیغیانو روریانو اخیستلي دي او هغې والله ټول سوځولي دي او دی یې ښې لارې ته راوړلي دي او نارمل انسانان یې ته جوړ کړي دي. که تاسو سوچ وکئ نو داسې قسم خلک ښه لارې ته راوړل لکه دی سره عقل نه وي، دی سره سوچ نه وي، دی سره فکر نه وي، دی سره علم نه وي. دی چې کله ته اماده کې رضامند کې چې دا تاسو کوم ژوند کوئ نو دا بې مقصده دی او د الله پاک دین ته راړئ نو دا یقینا چې ډېر انتهایی ګران کار دی. یو عام انسان، یو نارمل انسان چې کله الله پاک د دین نه غافل شي او هغه ته دین ته راړي نو هغه ډېر زیات محنت غواړي. نو بیا داسې قسم خلک چې هغه انسانان په سترګو هم نه وي لیدلي، هغوی په ځنګلو کې ټایم تیر کړی وي، د هغوی خوراک د ځنګلي ځناور وي، د هغوی خوراک داسې قسم ځناور وي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او بیا هم زموږ تبلیغیرونه ورغلي دي او دی له زندګي بدله کړې ده، دی نه ښه سړي جوړ کړي. داسې ډېر واقعیت، داسې ډېر ویډیوز به تاسو اورېدلي وي چې زموږ تبلیغیان وروڼه په ځان باندې خطرناک لارو باندې ورشي، د خلکو سره میلو شي، دی سره میلاوېدل څومره ګران کار دی. ګوره دا څومره خطرناک خلک دی، اني ټایم په انسان باندې حمله کولی شي. او بیا هم زموږ تبلیغیرونه د اسلام دپاره، د تبلیغ خورولو دپاره، د اسلام د ټولې دنیا د رسولو دپاره دومره غټ ریسک اخلي او دی له ورځي او دی په دې خبر رضامند کوي چې دا تاسو کوم ژوند کوئ نو دا بې مقصده دی او د الله پاک دین ته راړئ. د تبلیغي جومات داسې هزار قربانیانې به تاسو له په ویډیوز کې میلو شي، تاسو له په کتابونو کې هم داسې واقعیت میلو شي چې زموږ تبلیغیان وروڼه داسې ډېرې غټې قربانیانې ورکړي دي او ورکول هم پکار دي. ځکه دا خلک د قیامت پر ورځ به چې دا کوم غیر مسلمه خلک دي دی به زموږ نه ګیله کوي، دی به زموږ نه شکوه کوي چې تاسو له خو پته وه چې ستاسو دین صفا دی، چې تاسو له خو پته وه چې ستاسو دین سچا دین دی، نو تاسو ولې مونږ خپل دین ته نه راوستو. نو بیا داسې خلک چې هغه نارمل انسانان نه وي، بیا داسې خلک چې هغه ټول عمر په جاهلیت کې تیر کړي وي، بیا داسې خلک چې په 21 صدۍ کې هم هغوی په زمانه جاهلیت کې اوسیږي، د کاڼو د زمانې خلک، هغوی بیا دې لارې ته راوستل ګرانه خبره هم ده او دی به هم موږ نه بیا ګیله کوي چې ولې تاسو موږ خپل دین ته نه راوستو. زموږ د تبلیغیانو وروڼو یو ډېره غټه قرباني ده. الله پاک ته دی له په ژوند کې په راتلونکو لارو کې اسانتیا راولي او الله پاک ته موږ ټول په خپله لاره کې قبول کړي چې موږ هم داسې اوسو او داسې خلک، داسې مطلب داسې خلک چې سره علم نه وي، داسې خلک چې هغوی زمانه جاهلیت کې اوسیږي، داسې خلک چې هغوی د الله پاک د دین نه غافله وي او مونږ لاړ شو دغه خلک د الله پاک دین ته راولو. نو دا یو شاړ غوندې ویډیو وه چې زه ډېر زیات حیرانه کړم دې ویډیو. دا خلک چې ما وکتل ما وی د 21 صدۍ له وګوره دنیا کوم ځای له ورسېده، انګریزان سپوږمۍ له وخته او داسې خلک اوس هم شته دی چې په ځنګلو کې ژوند تېروي، په ځنګلو کې ځنګلي ځناور خوراک وي هغوی. نو دا یو شاړ غوندې ویډیو وه. که ویډیو په تاسو باندې خلک لیدلي نو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.